نن تاسو ته په هغه سنت باندې خبره کول غواړم. داسې ډېر ملګري دي چې څومره ما دغه ویډیو ګوري، بالخصوص تاسو ته ویم، او بیا تاسو هغه خبره نور ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شیر کو. هغه د ویډیو په شکل باندې وي او که هغه ژبې په دعوت باندې وي، نو هر انسان له پکار دي چې د څو خبرې واورو او ډېرې لازمي خبرې دي. نن په هغه سنت باندې مونږ خبره کول غواړو چې داسې ډېر ملګري دي چې هغه د پنځو منځونو کې چې کم سنت دي دوی هغه سنت نه کوي. دغسې د جمعې لمونځ کې چې کم 10 رکعته سنت دي، 2 رکعته چې کم فرض دي هغه وکړي، نور مطلب لاړ شي، سنت نه کوي. نو مونږ تاسو له پکار دي چې مونږ تاسو په پنځو منځونو کې سنت کوو. د سنتو ډېر لوی اجر دی او دا حدیث مې ته بیانول غواړم او بیا مطلب هغه ثوابونه مې ته مطلب بیانول غواړم. مونږ تاسو مور بیبي حضرت ام مؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمای، دین روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای، کم یو انسان د پنځو منځونو کې چې کم سنت دي ټوټل 12 رکعات سنت دي په باندې همیشواله وکړي، الله کریم دغه انسان لا په جنت کې یو بهترین کور جوړ کړي، یو بهترین کور دغه انسان له ورکړي. نو موږ تاسو ته الله بخنه غواړو، د رسول الله مبارک شفاعت غواړي. نو هر انسان له پکار دي چې په سنت باندې عمل وکړي، او هر هغه انسان چې د سنت نه کوي، رسول الله مبارک فرمای فمن ربع عن سنتي فليس مني، چا چې د ما سنت نه مخ وړولو دغه انسان د مان نه دی. نو موږ تاسو د پنځه منځونه دا مکمل کیږي په سنت باندې. تر دې پورې فتاوی لیکلي دي، ډېر داسې کتابونه لیکلي چې هر هغه انسان چې د سنت نه کوي او مطلب فرض مونځ کوي، دا فرض مونځ نه قبلېږي. موږ تاسو کاملواله د فرضو دا په سنت باندې پوره کیږي. او دا حدیث مبارک دی چې قیامت پر کله حساب کتاب کیږي، اول یو فرض مطلب هغه حساب کتاب وشي، که کمواله پکې راولو نو حکم وکړی شي چې تاسو دغه فرض او کمواله په سنت باندې مکمل کو، او که بیا هغه نو دوی په نفل باندې مکمل کو. نو موږ تاسو د کمبود موږ تاسو یا سبواله چې کوم ثوابونه کمای رسی دا په سنت باندې مکمل کیږي، دا په نوافل باندې مکمل کیږي، دا په تهجد باندې مکمل کیږي. چې موږ تاسو سنت نه کوو نو ته ځان ته څرنګه د رسول الله مبارک امتی یې. نو هر انسان نه پکار دي چې پنځو منځونو کې سنت کوو او په صحیح طریقې سره یې کوو. او دغسې جمعې سنت کوو چې هر هغه انسان چې جمعې سنت نه کوي وره د جمعې لمونځ بیا نه قبلېږي. نو موږ تاسې کاملوالی په سنتو باندې مانځه، نو موږ تاسې چې کم پوروالی فرض لمونځ دی دا په سنتو باندې کېږي. سنت رسول الله مبارک یو عظیم په موږ تاسو باندې احسان کړی دی چې موږ تاسو هغه ثوابونه او رسول الله مبارک شفاعت نصیب کیږي، دا په سنت باندې نصیب کیږي. الله کریم موږ تاسو د رسول الله مبارک په سنت باندې خسته کړی، وما علینا الا البلاغ.